دغه واقعه مختصر غاندې دغه واقعه ستاسو مخکې زه وړاندې کوم څومره هم اوریدونکي دي ښې طریقې سره واورئ او ډېره ښایسته واقعه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې کې وو. یو شپه امی هانی رضی الله تعالی عنها دې ته ورغلو او دې سره شپه یې وکړه. سکله دغه امی هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې اوده شو نو جبریل علیه السلام دا شان روایت کې راغلی دي چې نورې فرشتي ورسره هم وي. میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام دا ورسره هم وي. دوی راغلو چت باندې راغلو او چت یې مات کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب نه راپاڅول او چت داسې قسم وشلیدو چې دوی چې څنګه راغلو هغه چت دوباره بیا په خپل حال باندې شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب نه راپاڅولو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو چې راځه نن مونږ په تا باندې معراج سفر کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو براق هم و. دغه جبریل علیه السلام ورته جنت نه راوړو. براق دغه داسې ځناور و تک سپین و کچر نه لږ شان وړوکی و او خر نه لږ شان غټ و. نو اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم دای بیت الله ته بوتلو. سمغه کې حتیم یو ځای دی مغزي ته بوتلو د سینا مبارکه یې وشروله زړه یې راوبستلو زړه یې اپریشن یې وکړو او د زمزم اوبو سره ښې طریقې سره صفا سوترا یې کړو. دا سکم اپریشن وو د دې سکم سامان وو د ټول جنت نه جبریل علیه السلام راوړو او شک صدر مخکې هم شوی دی 4 ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شک صدر شوی دی. نو زړه یې ورته هم ښې طریقې سره زمزم اوبو سره وینځلو. دا شان نبوت ولا سکم مهر دی هغه ور باندې هم ولګولو. بیا جبریل علیه السلام سرو زرو یو لوښه و سمغه کې ایمان و حکمت و او علم و. صدا سکم سرو زر سکم لوښه دی د زړه سکم رګونه دي همغه کې ور واچول. د پاره د دې لوی سفر دی نبیانو سره ملاقات کول دي الله جل جلاله سره ملاقات کول دي عجایبات لیدل دي چې د دې زړه هم چې شي مضبوط شي. دینه بعد دغه براق باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوار شو او جبریل علیه السلام وسره هم. سکله نبی علیه السلام په دې سورلۍ باندې کېناستو نو دې لغندې دغه براق لغندې شور غندې وکړو اوازونه یې وکړو. جبریل علیه السلام ته وفرمایلو ای براق آیا تا ته پته نه لګي چې تا باندې کومه یوه هستۍ دغه تا باندې سفر کوي داسې هستۍ در باندې سفر کوي چې د دې هستۍ وسفر یې تا باندې سفر نه کړی دی.
نو براق هم یو درخواست وکړو. زه هم یو درخواست کوم. څه درخواست ستا والا؟ یا رسول الله نن ته په تبا ما باندې سفر کوي، ته ما سره دغه وعده وکړه جنت کې به هم ته ما باندې سفر کوي یا رسول الله. داسې ناسه په دنیا کې ته ما باندې سفر کوي او جنت کې تا ته ابله سورلی ملاو شي او هغه باندې بیا سفر کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو ډېره ښه دی، دغه درخواست تا علما قبول کړو، جنت کې به هم زه په تا باندې سفر کوم. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم براق باندې سور شو، جبریل علیه الصلاة والسلام ورسره هم یو ځای ته ورسېدو او د دې براق رفتار داسې رفتار و چې د دې براق چې په کوم ځای ته هم نظر ور باندې لګېدو مغه ځای پرې د دې قدم دومره تیز رفتاري سره دې څه کولو سفر کول. بهرحال ټیم مختصر دی، وکیا اوږده دی. کله چې دغه یوې ځای ته ورسېدو جبریل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو کوشه دې ځای کې 2 رکعته نفلونه وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام 2 رکعته نفلونه وکړو. بیا ورته وفرمایلو آیا تا ته پته شته دغه کوم ځای دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو څه موږ ته پته نشته. جبریل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو دا هغه ځای دی د دې ځای ته به ته هجرت کوي. یثرب دی، مدینه. مخکې زمانو کې مدینې څه نامه وه؟ یثرب. دغه یثرب دی، دې ته به ته هجرت کوي. مخکې سفر شروع دی. سفر کېدو یو ابل ځای ته ورسېدو. جبریل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو دې ځای کوشه دې ځای کې هم 2 رکعته نفلونه وکړه. نو هغه ځای کې هم 2 رکعته نفلونه یې وکړو. تپوس یې وکړو چې دغه کوم ځای دی؟ جبریل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو دا هغه ځای دی چې دغه موسی علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله سره خبرې کولې. کوهی تور لاندې یوه ونه وه، مغه لاندې نبی علیه الصلاة والسلام 2 رکعته نفلونه وکړو او په دې ځای کې موسی علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله سره څه کولې؟ خبرې کولې. دا هغه ځای دی. کله چې مخ ته دغه براق باندې سوره شول، مخ ته سفر یې کولو، یو بل ځای باندې جبریل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو دې ځای کې هم کوشه دې ځای کې هم 2 رکعته نفلونه وکړه. هغه ځای کې هم 2 رکعته نفلونه وکړو. دا کوم ځای دی؟ چې دغه صالح علیه الصلاة والسلام ځای دی چې هغه ځای کې تا 2 رکعته نفلونه وکړو. سفر شروع دی. یو بل ځای ته ورسېدو. جبریل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو دې ځای کې هم کوشه 2 رکعته نفلونه وکړه. ای جبریل دا کوم ځای دی؟ د عیسی علیه الصلاة والسلام د پیدایش ځای دی. دې ځای کې عیسی علیه الصلاة والسلام پیدا شو. دا هغه ځای دی. دې ځای کې هم د دې نبی علیه الصلاة والسلام 2 رکعته نفلونه وکړو. مخ ته سفر جری ده. یو ځای ته ورسېدو، بیت المقدس ته ورسېدو. بیت المقدس نه بار یو کاڼی و. هغه کاڼي کې یو سروی و. ډېرو مودې پس دغه سروی بند شوی و. جبریل علیه الصلاة والسلام خپله ګوته هغه کې ووهله، ښې طریقې سره یې صفا کړو. دا داسې کاڼی و چې نبیان به راتلو مخکې زمانو کې د دې ځای کې به خپله سورلۍ تړله، بیا به نوتو او خپل عبادات به کولو. نبی علیه الصلاة والسلام هم راغلو، مغه هم ښې طریقې سره خپله سورلۍ وتړله او چې کله په جماعت باندې ورننوتو، لوی خلک د ټول جماعت ډاک. جبریل علیه الصلاة والسلام
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس راونیولو پهله صف ته راوستو. دي کې روایتو کې راغلي دي څه کله نبی علیه الصلاة والسلام راغلو شپه ده سفر جری ده نو مؤذن هغه خې طریقې سره اذان وکړو. څه کله اذان وشو فرشتو تپوس وکړو چې اے جبریل دغه څوک ته ځان سره راوستلی دی؟ نو جبریل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو اے فرشتو نن ما سره ډېر معزز سړی راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی. تعریف وکړو. بیا جبریل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته مخاطب شو ستو اوس مخکې شه دوی ته المنځ وکړه. داسې څومره هم په مسجد کې خلک راغلي دي دا خو تا په انتظار کې وو، ته ورته المنځ وکړه تحیت المسجد 2 رکعته. نو نبی علیه الصلاة والسلام مخته شو او خې طریقې سره 2 رکعته تحیت المسجد په جمع سره وشو. تپوس وشو د خلق څوک دي؟ یو روایت کې راغلی دي چې جبریل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو د خلق څوک دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو ما ته معلومات نشته. بیا ورته وفرمایلو دغه ټول انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دي. عیسی علیه الصلاة والسلام پرې 1,24,000 کم و پیش پیغمبران نن د ستا په اقتدا کې المنځ وکړو. سبحان الله. امام الانبیاء وګرځېدو. امام الانبیاء د نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو نبیانو ته المنځ وکړو. دغه چې شو ارواح وخا دی خبره باندې هم ځان پوي کوي. دغه ټول ارواح دغه جماعت ته راغلي ارواح. سکلا نبی علیه الصلاة والسلام المنځ وکړو غنه بعد جبریل علیه الصلاة والسلام طارتو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته دعوت ورکړو صدا دراشي خپل خبرې دوکي تقریر دوکي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام سکله رپارتو حمد و ثنا بیان کړو. صدا هغه ذات حمد و ثنا بیانوم دغه زه خلیل الله جوړ کړی یم، خپل ملګری جوړ کړی یم، نبی جوړ کړی یم او د هغه ذات صفات بیانوم چې دغه زه اور نه بچ کړم، اور نه محفوظ کړم. څه کوم اور ما ته نمرود لګولی و مغه زه محفوظ کړی یم. هغه ذات حمد و ثنا بیانوم. بهرحال ټیم مختصر ده، نور خبرې هم ابراهیم علیه الصلاة والسلام وکړي. غنه بعد بیا دا کېنستو. بیا جبریل علیه الصلاة والسلام موسی علیه الصلاة والسلام ته درخواست وکړو چې و د موسی علیه الصلاة والسلام راشي مغه د هم خپلې خبرې وکړي. نو موسی علیه الصلاة والسلام هم خپل بیان وکړو چې د هغه ذات حمد و ثنا بیانوم چې زه کلام الله جوړ کړی یم، کلیم الله جوړ کړی یم. الله جل جلاله ما سره خبرې کولې. دغه زه چا جوړ کړی یم؟ دغه الله جل جلاله غو جوړ کړی یم او زه د هغه ذات حمد و ثنا بیانوم. سما ته فرعون نه نجات راکړو، زه یې کامیاب کړم. فرعون یې ذلیل کړو، هغه یې غرق کړو. غنه بعد بیا عیسی علیه الصلاة والسلام ته درخواست وکړو چې د عیسی علیه الصلاة والسلام راشي. نو هغه هم حمد و ثنا ښې طریقې سره یې بیان کړو. زه د هغه ذات حمد و ثنا بیانوم چې زما پیدایش هم ډېر عجبه انداز کې شوی دی او دغه چا کړی دی؟ دغه الله جل جلاله کړی دی.
بیا داود علیه السلام ته خطاب ورکړو، مغه هم خپل تقریر وکړو، زه د هغه ذات حمد و ثنا بیانوم زما ته ډېر ښایسته اواز راکړی دی. دغه نه بعد بیا سلیمان علیه السلام ته دعوت ورکړو، مغه هم ښې طریقې سره حمد و ثنا بیان کړو. بیا په اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړو، اوس د نبی علیه السلام راشي. نو نبی علیه السلام هم خپل تقریر وکړو، زه د هغه ذات حمد و ثنا بیانوم چې زه یې اخري نبی جوړ کړی یم. زما امت ټولو نه افضل امت جوړ کړی دی، هغه ذات حمد و ثنا بیانوم، او زه د هغه ذات حمد و ثنا بیانوم چې زما امت به جنت کې کثیر تعداد سره د نورو امتیانو په اعتبار سره زما امت به په تعداد کې ډیر جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښې طریقې سره هغه تقریر ختم کړو، الله جل جلاله تعریف بیان کړو.